اوکے اوس ډسکس کوو osteoporosis. دو الفاظ دي خلاله پوروسس پوه شوي یا سره بس دا داسې کنډیشن دی چې دی کې مریض خپایي که نه osteoporosis. لیسن کیرفully بچو زو لومبه ډیفینیشن لیکل ضروری نه دی لومبه ډسکس کوو چې په osteoporosis کې څه چلی تلها واورئ لاله دی خوا ګوره سر دا د اډوکو بیماری دی اوس مینس اډوکې پورس شي سر اوس پورس به زه تا ته دا وایم چې څه ته وایي لکه دا باڼس بوټی نه باڼس لرګی دا مضبوطي که نه خو څه ټایم کې چې کوم دی دننه جال شي دننه پورس شي نو بیا چې داسې کې یس چې داسې کې مات شي پوه شوې که نه دغه کنډیشن کله کله اډوکي سره داسې چل کېږي واورئ ښه دې خوا ګورئ چې دا یو بون دی ٹھیک شو واورئ دې ځای کې دا بون چې کوم دی د دې ځای نه بهره بچو دا بون سافټ بون دی کوم بون دی او دا بون چې کوم دی هارډ بون دی هارډ بون پوهېږئ که نه پوهېږئ دلته بون هارډ دی هلته بون سافټ دی پوهېږئ که اوس واوره دلته چې کوم بون دی دا ټریبیکولر دی ټریبیکولر مطلب صاف او دا هارډ بون دی دلته فایبرز ډیر دي دلته فایبرز لږ پوهېږئ که نه پوهېږئ د بون چې کوم خپل فایبرز دي که نه دلته چې کوم دی منرلز ډیر زیات دي منرلز کیلشیم فاسفورس هایدروکسی پټایټ چې مې لیکلی و دلته منرلز انتهایي ډیر دي ځکه چې د دقې د وجې خو دا بون هارډ دی که دلته بچو منرلز لږه کم دي دلته فایبرز هم لږ شانتي کم دي ځکه دغه بون سافټ دی نو ستاسو خیال دی اډوکی به د کوم ځای نظر خرابېږي سافټ بون که ویری ګډ اوس پوه شوي اډوکی به د دې ځای نظر خرابېږي واورئ لاله د اډوکي د مضبوطیا دپاره کوم شي نه دي چې هغه انتهایي ضروري دي ویری ګډ لیسن کیئرفully وایه بچه که نمبر 1 کولیجن ضروری دی که نه کولیجن فایبرز دی که نه او بچه که ما ته وګوره د کولیجن فایبرز د زیاتوالي دپاره پروټین ضروری دي چې مونږ یې خورو پوهېږئ که نه پروټین ضروری دي نمبر 3 کیلشیم انتهایی ضروری نمبر 4 فاسفورس انتهایی ضروری پوهېږئ بچو که نه فاسفورس انتهایی ضروری دا هغه شي هلکه یو شیز بل انتهایی اهم وایټامین ډي وایټامین ډي انتهایی اهم شیز دی د څه دپاره د بون دپاره اوس پوه شوې اوس ته ماته دا ووایه که یو سړی دی او د زندګۍ په کم ټایم کې چېرته د کیلشیم خوراک کم کو کمې کو فاسفورس کم خوري وایټامین ډي ورته نه میلاویږي پوهېږئ که نو تاسو ماته دا ووایه چې آیا د ده دا بون به ویک نه شي ویک به شي که نه بچو ولې به ویک شي واوره تاسو ته ما ویلي چې په هډوکي کې 3 قسمه سیلز دي اوسټیوکلاست اوسټیوبلاست اوسټیوسایډ زبردست واورئ چې کله په بلډ کې سرکولیټري سیسټم کې چې کله کیلشیم لیول کم شي په بلډ کې د کیلشیم لیول 8 ملي ګرام وي 8 ملي ګرام اوس چې کله دا کم شو 5 ته رالی نو بیا مسکولر بیماری پیدا کیږي بچې په دې خبره ځان پوه کوي دا انتهایی هم خبره په بلډ کې د کیلشیم نارمل لیول 8 حواله کا 8 که چېرې دا کم شو مسلز به دې بیا صحیح کار نه کوي صحیح ده که نه آیا نروس سیسټم یا بلډ یې پرېږدي چې کم شي نه پرېږدي نو دا بې زیاتوي که نه نو د کوم ځای نه یې راوړي دا سړی کیلشیم خوري نه نو د کوم ځای نه به یې راوړي اوسټیوکلاست نه دی اوسټیوکلاست دا اوسټیوکلاست اکټیویټ شي اوسټیوکلاست چې کوم هایدروکسی پټایټ په بون کې هغې ډسټرکشن شروع کړي ماتې کړي نو چې ماتې کړي کیلشیم ترې نه راوباسي چېرته راشي کیلشیم په دې خبره مې پوه شوې که پوه نه شوې بچې که کیلشیم کې د بلډ لیول کم شو نو دلته په بون کې اوسټیوکلاست اکټیویټ شي
ऑस्टियोक्लास्ट की د بون ماس چې کوم دی هغه ورو ماتي او کیلشیم تینا بلډ ته لیږي. اوس په خبره پوه شوې که پوه نه شوې؟ اوس بله وره کچرې په کوم مریض کې د څه بیمارۍ د وجې آسټیوکلاست اکټیویټ شوي نو دا به ورله بون ختم نه کړي. پوهېږئ که نه؟ نو موږ بیا داسې دوایي ورکوو چې هغه دوایي په دې سیلونو باندې ایکشن کوي، د دې سیلونو کار کمی چې مه کوئ تاسو. نو آسټیوپوروسس دا یو داسې کنډیشن دی بچو واورئ، دا یو داسې کنډیشن دی چې په دې کې بون داسې شي دننه نه داسې ډډ شي. موږ وایو پښتو کې که نه ډډ دی، ډډ خالی دی، ډډ مینز خالی دی. نمبر 1 اډوکې څه شي پورس شي، پورس سوري پکې وشي. بون څه شي بچو پورس شي. اوس پوه شوې؟ او نمبر 2 د پورس کېدو سره چې پورس پکې وشي او کمزوره شي نو کمزوری به نه شي نو فریجایل شي. فریجایل مینز کمزوری شو، په اسانه باندې د ماتېدو چانسز. کوم هډوکی به زر ماتېدو چانس وي؟ سافټ بون. جوینټس ته به مسله وي که نه؟ افکورس به. اوس پوه شوې؟ نو آسټیوپوروسس دا هغه کنډیشن دی چې په دې کې د څه وجې هغه وجوهات به زه لیکمه. بون پورس شي، فریجایل شي او ویک شي. هډوکي څه شي؟ کمزوري شي. دې کنډیشن ته موږ وایو یا سرجانه آسټیوپوروسس. نو هم پېژندو؟ اوکې. نو د بون چې کم ماس دی خپل ماس هغه پکې کم شي که زیات شي؟ کم شي که نه؟ شاباسي. نو موږ لیکو what is osteoporosis? It is a condition in which there is reduced مطلب کم reduced bone mass. بون ماس د بون چې کم ماس یې هغه کم شي نو د دې د وجې به څه وشي which leads to bone fragility and weakness. اوس پوه شوې؟ اوکې. reduced bone mass leads to which leads to چلو داسې به ولیکو which leads to bone fragility and weakness. الکه پوه نه شوې په دې خبرو جوړ پوه شوې لاله؟ شاباس. سو بون پکې څه شی شي ګوره ورته. نمبر 1 فریجایل شي، نمبر 2 ویک شي. صحیح شو یا سر جان؟ شاباس. موږ لیکو د دې ایج انسیډنس څه دی؟ ایج انسیډنس کم عمر کې دا زیات تر کیږي؟ کم عمر کې؟ نو موږ وایو دا زیات تر اوور 50 ایئرز، اوور 50 ایئرز د دې چانسز شته. که یو سړی د 50 سال نه عمر زیات شو نو چانسز شته دی که چېرې دا مسلې نو چانسز شته چې د بونز فریجایل شي او ویک شي او بیا د فریکچرز کازز فریکچرز وجو دغه کیدی شي، مطلب هډوکي بیا ماتېدو چانسز وي. صحیح ده؟ شاباس. ایج انسیډنس دا دی. سر کازز څه دي؟ ولې هډوکی پورس کیږي؟ څه وجه ده؟ نمبر 1 ویری ګډ. نمبر 1 لیس کیلشیم انټیک. لیس کیلشیم انټیک. یو کس یو کیلشیم کم خوري، چې کیلشیم نه خوري نو نور خو پوهیږئ په بلډ کې به کیلشیم کمیږي نو بیا به آسټیوکلاست کیلشیم هلته وړي. دا اوس وګوره تکړه شوی. شاباس. نمبر 2 لیس وایټامین ډي. بچو اوس به دې پوهیومه چې د کیلشیم او د ویټامین ډي خپلو کې څه تعلق دی؟ دا انتهایی اهم خبره ده. پوهیږئ که نه؟ پوهیوم به دې هلته به دې بیا پوه کړم انشاءالله. نمبر 3 د دې نه علاوه پاسپورس پریدو، پاسپورس نه، لیس باډي ویټ. لیس باډي ویټ. بچو کوم سړی چې کمزوری وزن یې کمی نو چې څومره وزن کمی دی او سړی هغه به خوراک کم کوي لکه باباګانې که نه اخره کې کمزوري شي وزن یې کم شي بیا خوراک کوي نه کوي. نو پاسبل ده چې دلته آسټیوپوروسس وشي. شاباس. د دې نه علاوه نمبر 4 IBS انفلیمیټري باول سنډروم. دا د کولمو بیماری ده.
کلمې نه د مریض پکې کلمې انتهایی درد کوي، ابزارپشن یې کمزوری، خېټه چې کوم دی ډېر زیات تر خرابه یا سخته، خوراک نشي کولی، مریض یریږي د درد د وجې، نو چې خوراک نشي کولی نو دا شي نه به د کلمو ته کوز شي، بلډ ته به لاړ شي، بون ته به لاړ شي، نو چې نه ځي هلته بونز ویک شي. نو آی بی ایس انفلیمیټري باول سنډروم دا یو بیماری ده. د دې نه علاوه سر که چېرې مریض ته آر اے وي، سر واټ از آر اے؟ ویری ګډ. ریوماټاید آرترایټس وي، نو د ریوماټاید آرترایټس د وجې بونز باندې ایکشن شروع یې کړ، نو بونز کیدی شي ویک شي. صحیح شو کنه؟ شاباس. آر اے فیکټر دا یو بله وجه ده. د دې نه علاوه یو سړی دی او هغه سټیرایډز ډېر یوز کوي بچو، سټیرایډز پوهېږئ که نه؟ سټیرایډز ډېر استعمالوي نو د بدن بیا اخره کې کمزوري کېږي بون. ولې؟ ځکه چې د دې سټیرایډز د وجې د اوسټیوکلاست اکټیویټي زیاتېږي. پوه شوې که نه؟ نو اوسټیوکلاست اکټیویټي تا ته پته ده چې کله د اکټیویټ شي څه لوبه کوي، مشل ته لوبې کوي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ شاباس. نو سټیرایډز د اکټیویټي د وجې سټیرایډز که یو سړی ډېر یوز کوي هغه ته پاسبل ده چې دا مسله جوړه شي. لکه څه ورته جوړ شي؟ شابه ووایه اوسټیوپوروس. یو سړی دی شرابي دی سر، الکوهل انټیک ډېر کوي، الکوهل ډېر څکي. بل یو کس دی سر سګرټ ډېر څکي، سګرټ سموک، پوهېږئ که نه؟ سګرټ سموک د وجې کېږي. او دې نه علاوه سر پور ډایټ مطلب خوراک دې صحیح نه دی، پورا کیلشیم نه ملاویږي، پورا فاسفورس نه ملاویږي، پورا وایټامن ډي نه ملاویږي، نو دا مسله به جوړیږي. او د دې نه علاوه یو بله بیماري ده چې دا د جینکو کې ډېره وي سر، انوریکزیا نرووسا ورته وایي. انوریکزیا نرووسا دا یو بیماری ده، نن سبا هلکانو کې هم راوتی ده. هلک وایي هلکه چې زه سمارټ شم، سمارټنس پرېږده خوار شي، بیا به څه کوې چې کله دا چل در سره وشي. دا داسې کاري چې دا انوریکزیا نرووسا باره کې دا بک وایي چې دا یو منټل مسله ده. لکه اکثره یو جینۍ شیشې ته ودرېږي چې ځان ته وګوري، وایي لکه چاقه شوې نه یم، حقیقت دی ده. شیشې ته ودرېږي وایي دغې لکه چاقه شوې نه یم. نو بیا دې څه کوي؟ خوراک کم کی، روټۍ نه خوري، بیا څه چل دی؟ چاقه شوي، ښه سماټي، ښه کمزوري، خو بیا هم چې ځان ته ګوري دا هغه مسله بیا هم ځان ته ګوري وایي لکه چاقه شوي نه یم خورې. نو څه بیا خوراک پرېږدي. نو چې خوراک کم کی نو ډایټ پور شو. نو چې ډایټ پور شو، د پور ډایټ د دې بیمارۍ یو وجه کیدی شي که نه؟ او نن سبا دا مسله هلکانو ته هم راوتې ده. بس یاره هلک خو غټ خوند کوي، ښه مضبوط ته ځان سمارټ کوم او ځان سمارټ کوم کارونه کوي، بیا برته دا مسله جوړه شي. نو انوریکزیا نرووسا دې وپېژندو؟ شاباسي. دا چې کوم دی نو د دې وجوهات کیدی شي. اوکې راځو سمټمز ته. او د سمټمز د ایکسپلین کولو نه مخکې زه د کیلشیم او د ویټامین ډي تعلق تاته وایم چې دا کیلشیم او ویټامین ډي خپلو کې څه تعلق دی. پوهېږئ که نه؟ واورئ لاله، مونږ کیلشیم په خوله باندې خورو لکه پیس کو او نور خوراکونه دي چې سبزیانې دي چې په هغې کې کیلشیم شته دی ښه ډېر. اورئ تلهه تنګ شوی خو نه. شاباسې. نو واوره بچو، دا زمونږ سټمک او سټمک نه بیا سمال انټسټاین. شاباسې بچو، سمال انټسټاین. واورئ چې کله مونږ کیلشیم وخورو، دی خو ګوره کیلشیم رالی چېرته رالی؟ سمال انټسټاین ته رالی. نو ابزارپشن خو زیات تر سمال انټسټاین کې کېږي که پوهېږئ که نه؟ نو اوس واوره د دې سمال انټسټاین چې کوم سیلز دي دا کیلشیم د چا په طاقت سره راوچتئ؟ د ویټامین ډي په طاقت سره راوچتئ. نمبر 1 واورئ. او دا ویټامین ډي ورته دلته ولاړي سایډ ته. نو ویټامین ډي داسې کار وکړي چې کیلشیم ځان سره واخلي او چېرته یوسي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ نو د کیلشیم د ابزارپشن دپاره کیلشیم ویری ګډ ابزارپشن دپاره څوک ضروري دی؟ وایټامین ډي. نو که ویټامین ډي نه د کیلشیم ابزارپشن به ویکي نه به کېږي، کیلشیم به په سټول کې وځي. نو د مریض بلډ ته کیلشیم لاړو، بون ته به یې لاړ شي. نو که ویټامین ډي کمی کیلشیم ابزارپشن به ویکي. او بل واوره که یو سړی د ویټامین ډي پوره دی خو کیلشیم
نشته دی. وټامین ډي ولاړی وای هغه زمونږ ملګري په کې رانه ځای چې زو داسې وټامین ډي تش لاس لاړ شي. نو کیلشیم میزان سره یو نه لړ کړ. ولې ځکه چې دا سړی په خوله باندې کیلشیم نه خوري. پوه شوئ اوس که پوه نه شو؟ نو د کیلشیم د ابزاربشن د وجې وټامین ډي انتهایي اهم شیز دی. دا ستاسو د لیول خبرې کوم وړې خبرې. شاباس. سمپټمز څه دي سر؟ د دې بیمارۍ نښې به څه وي؟ پوهېږئ که نه؟ شاباس. یا سره د دې بیمارۍ نښې څه شي کېدای شي سر؟ نمبر 1 زیاتتر زما خبرو زیاتتر دا بیماری د اوسټیوپروسس کم زینو ته کېدای شي سر. نیک ریجن کې چې کوم بونز دي ورټیبرا دې ته کېږي. دلته ورټیبرل کالم کې چې دا چیسټ ریجن توراسیک ریجن او لمبر ریجن دې ته کېږي سر. ویټ بیئرنګ جوائنټس چې کوم دي وزن چې کوم لکه نی جوائنټ شو انکل جوائنټ شو شولډر ایلبو جوائنټ دا جوائنټونه چې کوم دي دا انتهایی افیکټ کېږي په دې باندې. پوهېږئ که نه؟ ځکه چې دا جوائنټ زموږ په بدن کې کارونه ډېر کوي. پوهېږئ؟ شاباسې. نو بیک پین ملا به یې ډېره خوږېږي د دې کس. پوهېږئ بچو؟ بیک پین به مریض ته یا سرجانه. پوه شوې؟ شاباس. د دې نه علاوه څه کېدای شي نښې؟ ما ته وګوره دا سړی داسې به روان و مخکې. اوس چې کله اوسټیوپروسس سټارټ شو نو هډوکي به ورو کمزوری کېږي که نه؟ نو پاسبل ده چې د قد ورو کم شي او یا داسې شي. پوهېږئ که نه؟ نو هایټ لیس شي. لیس هایټ قد ورو کم شي. پوهېږئ که نه؟ شاباس. د دې نه علاوه سټوپډ پاسچر داسې شي کوږ شي ملا یې کږه شي. پوهېږئ که نه؟ ولې دا داسې ګرځي؟ ځکه چې که مریض داسې شو نو دردونه ورته محسوسېږي نو بس بیا دا غریب داسې ګرځي. نو سټوپ پاسچر. پوهېږئ؟ شاباس. بچې دې خوا ګوره دا راته زه تصویر ورله ښیم. زمونږ دا ورټیبرل کالم چې دی دا داسې دی. دا نیک دا توراسیک ریجن دا ابډامینل ریجن او دا کوکسیجل ریجن. اوس پوه شوې؟ زمونږ نارمل ورټیبرل کالم داسې دی. وګوره که سټ مخکې چست بیا لږ شان نور مخکې دا وګوره ابډامن او بیا شاته. سو داسې د داسې کس داسې شي بچو داسې شي. نو چې داسې شي دې ته وایي سټوپډ پاسچر. اوس پوه شوې؟ شاباس. د دې نه علاوه څه چلی سر؟ هلکه هډوکي په اسانه ماتېدو چانسز دي. نو بون فریکچرز ورته کېدای شي. بون فریکچرز. او دا خو نورې خو وړې خبرې دي که نه چې تاسو ته پته ده چې دا به ملیز او فیتیک به ورته کېږي او خوراک ته به مینه نه کېږي او وغیره وغیره. دا ټولې خبرې به پکې صحیح ده. دغه وړې خبرې دي. دا سمټمز دي ډېر خطرناک سمټمز. خاص کر سر دا بیک پین او سټوپ پوسچر او د ټولو نه خطرناکه خبره بون فریکچر. تاسو به اکثره لیدلي دا باباګان نی آخري عمر کې خدای دې ټول روغ ساتي دا هډوکې دا جوینټ مات شي. دا جوینټ مات شي بیا مسله یې ورته بیا خپې پسې ورله څه تړلي او پروت غریب بیا. دا څه د وجې مات شو؟ د بون فریجیلیټي د وجې مات شو. اوسټیوپروسس ورته شوی. پوهېږئ؟ شاباس. اوکې څه ټیسټونه وکړو ډاکټر صاحب مریض ته؟ انویسټیګیشنز څه وکړو؟ شاباس. ایکس رے ورته نه کوو؟ چې ایکس رے وکړو به ګورو چې بون څه شی دی؟ فریجایل دی. ایکس رے. د دې نه علاوه سی ټي سکین کوو بچو. سی ټي سکین کوو. کمپیوټرایز ټوموګرافي سکین. سی ټي سکین کوو. او د دې نه علاوه د بون یو ټیسټ دی چې هغې ته وایي بون ډینسیټومیټري. بون ډینسیټومیټري. آسان دی منه داسې خبره نه ده. په دې ټیسټ کې موږ د بون ډینسټي معلومو. پوهېږئ که نه؟ ډینسټي هغه د بون ماس معلومو چې ماس پوره دی که نه دی. ډینسټومیټري.
اوس پوه شوي نو دا درې ټیسټونه دا ورته خامخا مریض ته کوو چې وګورو که ایکسرے کې مسله راله سی ټي کې مسله راله بون ډنسټي میټري کې څه مسله راله نو بیا ډاکټر صاحب ورته څه نه څه علاج به ورته کوي نو ټریټمنټ به ورته وکړو که نه نو ټریټمنټ به موږ جنرل کوو بچو او بیا به سپیشل ټریټمنټ هم کوو جنرل ټریټمنټ څه دی وایه تاسو وایه زه نه ویم وایه ډایټ ټیک کا پوهېږې که نه ډایټ دی پور دی کیلشیم ډېر خوره کیلشیم سپلیمنټس ډېر یوز کوه وایټامین ډي ډېر یوز کوه لږ لږ ایکسرسایز کوه پوهېږې شابسې نو جنرل ټریټمنټ کې موږ سره راځي کیلشیم انټیک زیات کا لکه نمبر 2 بچے کا وائٹامن ڈی زیاد کا اینڈ نمبر 3 لگ لگ ایکسرسائز کوا پوښوي دا جنرل ټریټمنټ کې راځي ډایټ دی ټیک کنو ډایټ ټیک کول نه مراد دا چې راکم شي نه ضروری دی هغه پورا کا ځانته هغه پورا کا دا مو چې ز چا قائم موزه د سیم زده سیمه مسله درته پیدا کیږي صحیح ده بیا سپیشل ټریټمنټ راځي بچو سپیشل ټریټمنټ نو په سپیشل ټریټمنټ کې زما په خیال چې دردونه به د مریض نو انسیډز خو مخامخا ورکو انسیډز پوهېږئ بچو نن سټیرایډل انټي انفلیمیټري ډرګز او د دې نه علاوه موږ لیسن کیرفولي ښځو ته که چېرې زنانو ته دا مسله شوي بچو نو بیا یو هارمون ورته زیاتو چې هغې ته وایي ایسټروجن هارمون که چېرې فیمیل ته اوسټیوپروسس شوی نو بیا ورته ایسټروجن هارمون ورکو دا ایسټروجن هارمون د بون کې چې کوم زه به دا ویم بس سمپل الفاظو کې به دا ویم چې د بون د مضبوطیا دپاره دا ضروري وي ایسټروجن صحیح شو او که چېرې سړو ته دا مسله راغلی وي سړو ته نو بیا سړو ته موږ یو هارمون ورکوو چې هغې ته وایي ټیسټوسټیران هارمون دا هارمون چې کوم دی په سړو کې د بون د ماس دپاره انتهایی ضروری دی ټیسټوسټیران او د دې نه علاوه یو ډرګ دی چې هغې ته وایي بای فاسفټیزز بچو دا هغه ډرګ دی اوس واوره که نه دا هغه ډرګ دی چې دا د آسټیوکلاست اکټیویټي کموي بای فاسفټیزز اوس پوه شوې آسټیوکلاست به اکټیو شوي نو دا ډرګ ورکو او دا بیا څه کوي د آسټیوکلاست اکټیویټي کمه کړي نو بون بیا لږ خپل طبې ته پرېږدي او د دې نه علاوه یو ډرګ دی چې هغې ته وایي کیلسیټونین او دا کیلسیټونین کیلسی د کیلشیم د ابزارپشن او د میټابولیزم دپاره انتهایی ضروری دی څه پوه شوی یاسر جانه دا شو ستاسو اوسټیوپروسس او د هغې علاج صحیح ده ختم شو بون ډسارډرز څلور واړه شو اوکې چپټر ختم انشاءالله بیا به د چپټر ایکسرسایز باره کې څه خبرې کوو بیا به نیکسټ چپټر سټارټ صحیح شو اوکې